الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صدق الله العلي العظيم زما عزتمندو ساسو دورانی دا قرآن المجید دا مختلف مقاماتنا یودوا آیتی مبارکہ تلاوت کرن دا دغی دو آیتی مبارکہ پرانا کی ستاسو دوران دی اور بدر خبر عرض کوم اللہ رب الجلال دی ما تا په صحیح مانو د ویلو او تاسو ټول مسلمانانو ته سره زما پاغي باندې پورا د عمل کول توفیق در نصیب کی عزتمند الله رب الجلال پر خپل پاک کلام کی د دوه قسمه خلقو ذکر او تذکرہ کوي او بیا د هغه خلقو د انجام په اعتبار باندې هم د دوه مقاماتو ذکر او تذکرہ کوي اللہ بنے کلام کی چکم دا دو قسم خلق اغا بیانی نپاغی کی یو قسم خلق جنت والدے اہل الجنہ دے او دویر قسم خلق اغا جہنم والدے اہل النار دے جنت توا هغه خلق داخليږي چې کوم په دې دنیا کې د جنت والا عمل کوي او جهنم توا هغه خلق داخليږي چې په دې دنیا کې جهنم والا عملونه کوي نو الله رب الجلال په دې پاک کلام کې د دغه دوه قسم خلقو بیان کئی چې کوم خلق جنت والا دی اہل الجنہ دی د جنت مستحقین دی دا آغی جنت والا صفات بچلی بیانی چې جنت والا خلق کم دی دا کم صفات دی نو اللہ رب الجلال دا آغی خلق صفات بیانی چې بچا کی دا صفت موجود دی نو آغا جنت والی او دغه شان عزتمند الله رب الجلال
د جهنم والا خلق تذکرہ کوي او د جهنم والا کوم خلق چې دي دا هغوی هم اوصاف بیانوي چې دغه خلق دا کم خلق دي. عزتمند الله رب الجلال فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الله رب الجلال د کامیابی لپاره دو څیزونه ذکر کړل. نن هر یو سړی د کامیابی پسې ورپسې دي چې دوی کامیاب شم، په دنیوي لیول باندې هم کامیاب شم او اخروی او آخرت په اعتبار باندې هم کامیاب شم. یو قسم خلق خو به هغه چې هغه د دنیا د کامیابی سره د آخرت د کامیابی هم دعاګانې کوي چې اے الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. یو قسم خلق خو هغه چې هغه په دنیا کې هم کامیابی غواړي، په دنیا کې هم د الله نه چې عزت غواړي او په آخرت کې هم د الله نه عزت غواړي. او یو هغه قسم خلق دي چې هغوی د الله نه صرف د آخرت کامیابی غواړي چې اے الله موږ ته د آخرت کامیابی را نصیب کړي، اے الله موږ ته د آخرت عزت را نصیب کړي. اگر چې په دنیا کې زموږ زندگی دي هر څنګه چې دی هغه تیریږي، که په مشکل کې تیریږي او په سخته کې تیریږي، که په غمونو او په پریشانی کې تیریږي، که په بیمارو کې تیریږي، خو لیکن موږ ته صرف او صرف د آخرت چې دی کامیابی پکار ده. نو عزتمند د اولیاء الله دي دا قسمه خلق چې هغوی د آخرت کامیابی لټوي، د آخرت کامیابی غواړي. دنیا چې دی هر څنګه چې دی هغه تیریږي، د هغې طرف ته چې دی صدیحان نه کوي. نو دغه اولیاء الله دي، دا د الله نیک بندگان دي. او دویم چې کوم خلق د دنیا سره سره د آخرت کامیابی غواړي نو دا هم دیندار خلق دي، دا هم نیک خلق دي چې د الله نه په دنیا کې عزت غواړي، چې په دنیا کې بې عزته نشو، په دنیا کې هم کامیابی غواړي چې په دنیا کې ناکام نشو. نو د هغې سره سره د آخرت کامیابی هم چې دی هغه غواړي. نو دا هم چې دی نو دا سبا د خبره نه ده، دا هم دیندار خلق دي، دا هم نیک خلق دي. خو لیکن عزتمند دریم نمبر هغه خلق چې هغوی د هغوی ټول محل نظر، د هغوی ټول منزل مقصود، د هغوی ټول غرض او مقصد هغه صرف دنیا ده چې په دنیا کې چې دی نو ما زو کامیاب شم، په دنیا کې چې دی نو ما ته عزت میلاو شي، په دنیا کې دی ما ته عہده میلاو شي، په دنیا کې چې دی نو ما ته مال و دولت او ثروت او کامیابی او جاه و جلال او عزتونه چې دی میلاو شي. خو لیکن د دغه کس په آخرت باندې چې دی نظر نه وي، د هغه وبهم ګمان کې د آخرت هغه زندگی، د آخرت هغه الله ته ودرېدل او الله ته چې دی نو د سوال جواب ورکول، د دغه چې دی نو نظر هغې طرف ته نه وي، نو یقینا دغه سړی چې دی دا ناکامه دی. الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. د دنیا کامیابی خو موږ ته په مال و دولت کې لټو، د دنیا کامیابی موږ ته په اولاد کې لټو، د دنیا کامیابی موږ ته په عزت او خاندان کې لټو چې زما خاندان دی، زما چې دی ډېر فخر والا خاندان دی، زما چې دی اولاد دی او ډېر قابل اولاد دی، زما چې دی نو مال و دولت دی او ډېر مال و دولت را سره دی، په دې کې چې دی کامیابی لټوي. خو عزتمندو ما تاسو ته وایي چې دا کامیابی ده، خدا د دنیا کامیابی ده، د دنیا ظاهری کامیابی ده، اگر چې دا هم حقیقی کامیابی نه ده. ولې د دنیا کامیابی دا عارضی کامیابی ده، د دنیا خوشحالی دا عارضی خوشحالی ده. دا که انسان له الله ډېر مال و دولت ورکړو، که انسان له الله ډېر ترقی ورکړل، ډېر په غټو غټو عهدو پاتې شو، ډېر په وزارتونو باندې چې پاتې شو، نن وزارت شته سبا نشته دی، نن مال دی خو سبا ورسره نشته دی،
نن عزت دی خو لیکن سبا وسره عزت نشته دی ها نو دې بدی کې ما او تا عزتمند عزت لټو بدی کې ما او تا چې کامیابی لټو خو لیکن د الله منځ باندې عزتمند کامیابی هغه ده کوم چې الله بیانې او الله فرمایي فمن زحزح عن النار څوک چې د اور نه بچ کړي شو څوک چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه څوک د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو الله په باغ باندې د کامیابی مهر او سټیپ ولګو فقط فاز دا سړی کامیاب د جهنم د اور نه بچ کېدل د دوزخ نه بچ کېدل جنت ته داخلېدل عزتمند د الله په نسبت باندې دې ته کامیابی ویل کېږي کم سړی د جهنم د اور نه بچولو کم سړی چې جنت ته چې هغه داخل شو الله فرمایي چې دا کامیاب دي وس عزتمند د جهنم نه بچ کېږي څنګه چې الله فرمایي چې تاسو د جهنم نه ځان وساتئ تاسو جهنم نه ځان وساتئ د جنت ته داخل شئ او کله چې جنت ته داخل شئ تاسو کامیاب شئ نو عزتمند جنت ته څنګه داخليږي د جنت والا اعمال کم دي د جنت والا صفات کم دي د جهنم نه بچ کېدو لپاره کم کم اعمال پکار دي عزتمند هغه الله رب الجلال فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وسارعوا تاسو د یو بل سبقتو کوي تاسو چې منډه وهاي الى مغفرة بخني طرف ته من ربكم د خپل رب وسارعوا الى مغفرة من ربكم تاسو د خپل رب بخشش طرف ته منډه وهاي دې مطلب سره عزتمندو یعنی هغه اسباب طرف ته تاسو ځان ورسوي چې په کم اسباب سره الله رب الجلال ستاسو ګناهونه معاف کوي انسان دې خطاوار دې دغه قصدن عمدن ګناهونه شوي دي قصدن هم کړی دي دغه شانتي په غلطۍ کې وته هم شوي وي انسان د خطا پتله ده انسان چې دې دغه به ګناه کیږي نو الله فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم تاسو بخشش ول اعمال طرف ته منډه کوي مفسرین فرمایي چې د دې مراد یعنی اسباب اسباب ولټوي چې په کم باندې الله رب الجلال تا معاف کی وس د دې لپاره ډېر داسې اسباب دي الله ته په مانځ باندې ودرېدل عزتمند الله ته په عاجزۍ سره چې دی هغه ودرېدل او پاغي کې چې دی الله ته جړه او فریاد کول بیا د مانځ نه پس دعا وکړل دا ټول چې دی عزتمند دا د توبې چې دی هغه اسباب دي دا چې دی دا د بخني هغه اسباب دي الله ته چې دی جړه او فریاد کول الله باندې چې دی پلزان چې دی هغه بخل دا ټول اسباب دي عزتمندو په الله فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم تاسو بخشش طرف ته چې هغه منډه وهاي وجنة عرضها السماوات والارض او هغه جنت طرف ته چې منډه وهاي چې هغه پلنوالي داغه پلنوالي د زمکی نواله تر اسمان یعنی د زمکی نواله تر اسمان پورې چې څومره پلنوالي دي دی باندې وخت موږ بیان کړو چې الله رب الجلال چې د جنت دا پلنوالي دا بیانې چې د زمکی نواله تر اسمان پورې د دې دا مطلب نه دی چې جنت بس دون پلن دی او د دې سیوا پلنوالي نشته دی بلکې الله رب الجلال د انسان د ذهن مطابق چې هغه بیان کوي چې د انسان په ذهن کې هم چې هغه خبره چې هغه پریوزي نو چونکې د انسان په دنیا کې د انسان په نظر کې د ټولو نه زیات پلنوالي چې هغه صرف او صرف د زمکی نواله تر اسمانه پورې د دې نه بل څه پلن چې نشته دی نو الله رب الجلال دا خبره په حقول غواړي چې ستاسو په نظر کې د ازمکه او اسمان چې څومره پلن دی د دې نه سیوا چې دی دا جنت چې هغه سره هغه پلن دی تو دغه جنت طرف ته چې هغه منډه وها نو دغه جنت ته منډه وهل دا سمې چې د ما مخې د پروت زور پسې شوه بلکې هغه اعمال ولټوا چې په هغه اعمال سره چې دی تا د جنت میلاویږي تا د قرآن چې هغه اعمال بیانې تا د هغه اعمال پیغمبر علی السلام بیانې نو کم هر یو سړی چې پیژني چې کم عمل چې هغه جنت والا دی هر سړی دا پیژني چې کم عمل هغه دوزخ والا دی نو هغه اعمال چې هغه لټول پاغي باندې چې هغه عمل کول دا چې دا وتا جنت ته چې هغه ورسي او وس الله فرمایي چې دا جنت چې دا موږ تیار کړی دی د متقینانو لپاره د پرهیزګارانو لپاره چې هغه موږ بیان ځکړی دی وس متقی څه ته ویل کېږي متقی خو اصل کې موږ معنا هم دا کوو چې کوم سړی د الله نه یریږي
ها کم سړی چې دی دا الله نه یریږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ته تپوس کوي چې ماته د تقوا چې تعریف وکا. ها نو بیا هغه صحابي ورته چې وایي تو چرته داسې په دې یو لار باندې تللی چې هغه یو طرف ته چې هم غره پرتی بل طرف ته چې هم غره پرتی نو په هغه لار باندې چې تیر شوی هغه ورته چې بالکل زه به تیر شوی یم نو په دې لار باندې تو څنګه تیرېږي نو هغه ورته وایي چې په دې لار تیرېږم نو زه خپل کپړې چې هغه سکما هغه راغونډې کم چې زمانہ کپړې د دې غنو سر چې ونه لګي. نو هغه صحابي وته فرمایي چې هم دې د تقوا ویل کېږي. دا دنیا چې دا د ګناهونو غلي ډیر چابیر زماستانه پرتی دي وس په دې ګناهونو په دې غنو کې با تو په دې دنیا کې به دې ژوندۍ تیرې چې تو خپل ځان بچ دې هغه راټولې چې ستا یو حصہ چې هغه دغه ګناه سره چې هغه ملوث نشي دغه ګناه سره چې هغه ټچ نشي نو دې ته تقوا او پرهیزګاری ویل کېږي. عزتمن دې ژوندۍ به تیرو چې زما او ستا د جسم هر اندام چې دې د ګناهونو د غنو نه محفوظ پاتې شي. زما او ستا لاس د ګناهونو د غنو نه محفوظ شي. زما او ستا سترګې د ګناهونو د غنو نه محفوظ شي. زما او ستا جبه چې د ګناهونو نه چې هغه محفوظ شي. په لاس باندې چې غلط کار ونه کو پر سترګو باندې چې غلطه بدنظری ونه کو پر جبه باندې د بل مسلمان غیبت ونه کو د بل مسلمان بې عزتی چې هغه ونه کو دا شان د خپل الله را کړی دي چې دا خپل چې دی دیسی استعمال کو په دغه ګناهونو سره چې ټچ نشي چې غلط کار چې هغه ونه کو نو دې ته عزتمن دې ته تقوا ویل کېږي دې ته پرهیزګاری ویل کېږي. نو الله فرمایي چې دغه جنت مال دې متقینو لپاره چې هغه جوړ کړی دی. بس الله رب الجلال د متقین صفات بیانې دا الله بیانې چې دا موږ وپېژنو. ګوره مثلا تو چاته چې دې یو سیس تعریف کې د یو سیس چې وضاحت کې نو هغه لپاره چې نو تو سيزونه ورته بیان کړي. لکه تو مثلا بازار ته لاړ شي بازار کې چې دین تو یو ځان یو سیز اخلي نو مارکیټ کې بچ دین دوه قسمه سيزونه پراته دي نو تو لاړ شي تو به تاسو کې بای داسې په سو باندې دي هغه وتا چې یو ریټ په یو شانتي وای د بل ریټ په بل شانتي وای نو تو بیا تاسو کې چیرې چې دا یو خو دی را ترزان او دا بل دی را تګران وي هغه وتا ته وای یره چې دا چې دین دا د جاپان جوړ دی او بل د چاینا جوړ دی. نو چې تا ته کله هغه جاپان وي نو سازین ته خبره پرې و د چاو د دې کوالټي به سي دا بخي یا چې ته بل یو سټانډرډ کمپنی دا تا ته وایي چې دا هغه کمپنی دی او دا چې دا هغه بل کمپنی دی. نو چې تا ته هغه وضاحت وکړلو چې را ما ته راکم قیمت ګران وي دا مې د دې وجنه وي چې دا د جاپان جوړ دی یا دا د پلانې سټانډرډ کمپنی چې هغه جوړ دی. نو ما ته بیا سو بیا غسل واخلو ولې چې ما ته دا غسل صفت معلوم کړو چې دا کم سیز دواخره نو دا کمزوري نه دي دا مزیدار دي. نو هم دغه شان عزتمندو الله رب الجلال فرمایي چې دا جنت ما جوړ کړی د متقینو لپاره. وزدا متقین سوق دي الله فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء دا متقین هغه خلک دي چې دوی د الله په لار کې د خوشحالۍ په حالت کې هم خرج کوي او دوی چې په بدحالۍ کې هم خرج کوي. مطلب دا دی چې الله رب الجلال په دوی باندې خوشحالي راوستل دوی له مال او دولت ورکړل دوی له نعمتونو ورکړل په دبانې فراخي راغلل په دغه حالت کې هم دې د الله شکر ادا کوي او په هغه حالت کې هم چې دې د الله په لار کې په غریبانو فقیرانو مسکینانو په گاونډیانو وغیرہ باندې چې خیرات او صدقات کوي او والضراء او دغه شانتي چې په بدحالۍ کې الله رب الجلال دل لګل د خپل حکمت او د خپل حکیمی ذات د وجنا یو مسلمان له لږ مال ورکړي دي خو لیکن هغه په دغه باندې هم صبر کوي په دغه لږ مال باندې هم صبر کوي. یو مالدار سړی کل 100 روپے خرج کوي نو دله الله چې دې روپے طاقت ورکړي دي دې کا روپے هم خرج نو الله ته چې دغه روپے دا 100 دغه باندې چې هغه قبول ده. نو الله فرمایي چې کم سړی د خوشاله په حالت کې هم خرج کوي او بیا په دغه باندې بدحالي راغلل د باندې غربت راغلي بیا هم چې دې خرج کوي نو دا سړي دا د متقی چې دي هغه صفات دي. والکاظمین الغیظ د چې چا مسلمان ته په دغه باندې غصه راغلل دله غصه ورغلل دته چا درد او تکلیف ورسولو په دې حالت کې دې غصه شورو او د چې د خپل غصه چې هغه وسکله د خپل غصه چې برداشت کړل الله فرمایي چې دا صفت د چا دی دا د متقین صفت دی. تاسو اکثر اوریدلی یو سړی چې دې څوک پر چا سره ظلم او زیاتی وکړي هغه بل الله د رضا لپاره هغه معاف کړي هغه په دې صفت باندې عمل کوي الله هغه په دې د قران په دې آیت باندې عمل کوي خو لیکن افسوس موږ په دغه ټیم کې داسې راځي چې بل مسلمان هغه ته بیا پیغور ورکړي مړه دا خو بې غیرته دي او دا خو چې خپل بدلی وانه غستلو هغه پلاني ورته سو وکړل او د چې دې نو چلو وکړلو
نو بیا غبل مسلمان په منځ کې به کې چې لاس او چخ چې وایي چې راشه چې دا دو مسلمانان په منځ کې څه شي حالانکه هغه به څه کړي هغه به د قرآن په دې آیت باندې عمل کړي یاره زه خیر دی ما ته درد او تکلیف پر رسولې دي ما د الله لپاره چې معاف کړی دی اگر چې غوسه ولا ورغلی خو لیکن هغه غوسه د الله د رضا لپاره وسکله خو لیکن بل مسلمان وایي چې نه هغه به بیا پیغور ورکړي چې تا خو دې تعالی خدا سي کول پکارو تا دې نو نن سبا تاسو را جنگ جګړه چې راځي هغه د دې معمولی غلطۍ د وجنه چې مونږ په هغه وخت باندې برداشت ونکو یا که زه خپل برداشت کوم خو لیکن یو دریم غړي مې نه پریدي هغه مال پیغور راکړي ها تاسو اکثر پر موبایل باندې یا اخبارونو کې یا پر ټلویزیون کې مختلفو قسم واقعات به تاسو اورئ یاره پلاني ولا پیغور ورکړلو دا هغه پیغور د وجنه چې هغه پلاني چې هغه قتل کړو هغه مړ کړلو نو دا د سيزونه چې دا زمو ستا د یو معمولی غلطۍ د وجنه کبل فرض موت الله په دې کلام باندې یقین وکړلې او الله کلام په دې حکمونو باندې موت عمل وکړلې نو معمولی غلطي وشوله ما له غسر اغلل الله فرمای چې تو را غوسه وسکا زوبتا چې په څه کې شمار کما په متقینانو کې او الله فرمای چې دې متقین لپاره ما جنت چې هغه تیار کړی دي عزتمن دا ټولي خبر چې دا الله رب ذوالجلال زما او ستاره فائدې لپاره کوي والعافین عن الناس دا شانتي د غوسې سره سره تا غوسه وسکلا تا برداشت وکړلو تو تا غلطی چې هغه معاف کړه والعافین عن الناس او والله يحب المحسنين الله فرمای چې غوسه دې هم وسکلا بیا چې تا هغه معاف هم کړو او تو خپل طرف نه دا غسر خیر خوایي وکا دا غسر چې نیکی وکا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قول زو بار اکثر چې بیانوما چې دا غوین زوا او وبایوت اجولی دا او دست لپاره دا غیر چې هغه وبا په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې چې هغه توي شولې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خپل فطرت چونکی انساني فطري رغ راځي غوسه ول چې هغه راغلل نو هغه کوم وینځ چې هغه وته قرآن د آیت والکاظمین الغیظ د دې سره چې د حضرت علی هغه غوسه چې هغه ختم شولا بیا وینځ وی کې دې شي معاف کړی نه هغه وته والعافین عن الناس هغه ورته چې بس ما معاف کړی او بیا ورته والله يحب المحسنين هغه وینځ وی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه وینځ صبر له هغه آزاد کړل نو یو ګوره یو غوسه چې دی هغه ختم کړل هغه وسکله او بل چې دی هغه معاف کړل او مزید نیکی وسردا وکړل چې هغه آزاد کړل دا عزتمند دا زموږ استاد لپاره د دې قرآن او د شانتي د پیغمبر علی السلام او احادیث او د پیغمبر صحابه او د کوم عملونه چې دي دا زموږ استاد لپاره نمونه ده زو بهترین ایمان مسلمان څنګه جوړېږم زو بهترین مسلمان په دې سي جوړېږم چې زو پر قرآن باندې عمل کوم زو بهترین او متقی څنګه جوړېږم چې زو پر پیغمبر علی السلام مبارک احادیث کې کوم حکمونه بیان کړي پاګه به عمل کوم زو بهترین مسلمان څنګه جوړېږم چې صحابه کوم نمونه پیش کړل پاګه باندې بچي عزتمن زو عمل کوم زو بهترین مسلمان او کنا بس جمعه په جمعه راځو بیان اوریدل مولوی صاحب دوه درې خبرې وکړلې او ډېر خپل واقعې په کې بیان کړل بس صرف د اوریدلو د هغه پوری خبره وا او بیا چې بهر وزما نه چې زما په اخلاق کې سفر خرالي نه زما په معاملات کې سفر خرالي نه زما هغه روي چې هغه بدل شول شر نن خو ما په دې موضوع باندې د مولوی صاحب خبر واوریدل راشي چې د نن اراده وکم عزتمندو مونږه په مونږ کې راکمې زکه دې چې زو کدي جمعه تراشم او دی بیان کینم ما او تا چې دا په اراده کړی نه دا چېر نن چې زوبه د مولوی صاحب نه کوم خبره اورم پاغي کې بس زوبه ک پوره نشمه نو 50% په پاغي باندې بزوده نن چې کوشش شروع کوم لکه اوس مثلا والکاظمین الغیظ یاره غوسه چې هغه سکل غوسه چې هغه برداشت کول یو سړی یو مسلمان دا وغواړي چې د نن نو ان شاء الله ما د الله دا کلام اوریدل چې الله دا صفت د متقیانو بیان کړی دی زوبه د نن چې دی یو سړی زما سر زیاتی کې او مال غوسه راځي زوبه کنټرول کوم عزتمندو دې ته کمال وای ورخه یو سړی کې یو سړی پیغمبر علیہ السلام او حدیث وایي کنا چې بہادر کس اغلی چې هغه خپل غصه باندې چې کنټرول لګي بہادر اغلی چې انتقام واخلي بہادر اغلی چې خپل غصه کنټرول کړي صبر وکړي برداشت یې هغه وکړي نو کبل فرض موت په دې نیت باندې عزتمند دي جمعه راتلي نو یقینا پر معاشره کې بچی تبدیلی براتل ولیکن معاشره ورځ په ورځ خرابای طرف ته ذکر راوړل چې موږ د عمل په نیت باندې دلته نه راځو بس بیانات دي
بس یو روټین دی، بس نن د جمعې ورځ ده، بس یو 2-3 خبرې به مولوي صاحب وکړي او خبره چې دی هغه ختمه. ها زمونږ چې بالکل د عمل چې دی هغه راغلی دا یوازې تاسو نه، دا زموږ ټولو اول زه ورپسې تاسو که بالفرض ما ته په ښه اراده وکړله چېرې مثلا که زه ویم چې زه به نن د خپلو مبتدیانو ته د الله دا کلام به ویم اول به چې دی زه په دې باندې عمل کوم، او که تاسو ووایئ چېرې نن مولوي صاحب چې کومې خبرې کوي زه به نن نه چې دی که 100% نشم 50%